زه یو ځل بیا د اوسکۍ په پاڼه موجود یم د خپلو کتونکو دپاره. په دې وخت کې زه د حاجي امیر نوشاد د هغوی په دیره کې موجود یم. زه دا خبره لږ وضاحت ته بوځم چې تقریبا د نن له 100 ورځې مخکې دې حجرې ته د جماعت اسلامي سربراہ د جماعت اسلامي امیر جناب سراج الحق صاحب تشریف راوړی او کله چې هغوی دلته تشریف راوړل په دې د هغوی په دغه پروګرام کې جناب امیر نوشاد صاحب چې کوم دی شمولیت کړی او د هغوی دلته چې د ژوند کم سفر په سیاست کې هغه د دې ځای نه جماعت اسلامي سره شروع دی. په څنګ کې راس موجود دی. موږ د مخکې هم دا غوښتله چې د حاجي صاحب سره یو نشست وکړو، نو په دغه مصروفه وخت کې لا ټایم راکړی دی. په دغه یو جهان مننه کوم. خو په دې کلي کې را روان بلدیاتي الیکشن کې څه ستونزې دي چې هرې پارټۍ ته د خپل لیول ستونزه ده. یعنې که زه دا خبره وکړم چې د پی ټی آی په لیول باندې چې هغو د اکنامک زون دپاره کومه منظوري کړې ده او په هغې کې د کمو خوارو ځمکې راغلي دي، نو د هغو د کنوینس کولو طریقه د پی ټی آی سره نشته دی. هغوی په دغې خپخان لري. د دې سره سره زما سره حاجي صاحب په څنګ کې موجود دی. نو د ډېر ورځو نه مخکې دا خبره ده چې په دې ځای کې زمونږ په دې کومه غونډۍ چې ورته موږ وایو، کوم ځای کې چې کمرې ماتېږي، په دې باندې لیز او دغه لیز هم د صوبایي حکومت یو د پاس شوي عیني حصه ده. په هغې کې حاجي صاحب دلې هم د دغې خبرې سره شامل دي. نو نن زه غواړم داسې چې په دغه خلاف که د کمپین په دوران کې څه کېږي یا اوس رواني، چې حاجي صاحب په دغې باندې لږ راسه خپل تفصیل زما د کتونکو دپاره مخې ته راوړي، او سره د دې په راتلونکي وخت کې د حاجي صاحب د دې په حواله بیا نور نوي څه پروګرامونه دي. حاجي صاحب زه درته خپل پروګرام کې یو جهان مننه وم چې موږ له هم وخت راکړو، او دغه زما کوم سوالونه دي د دې سره سره چې یاره مخکې تاسو کوم پارټۍ سره تعلق ساتو، سماجي کارکون په حیثیت تاسو ټوله صوبه پیژني، پاکستان کې یادېږئ، خو د دې سره اوس تاسو سیاسي سفر جماعت اسلامي سره شروع دی. زه چې کومه خبرې له راځم چې دغه د لیز په حواله، ځکه چې دا ستاسو په لاس شوی دی، د دې طریقه کار د دې هغه بریفلی خبره د خلکو سره وکړئ چې دا طریقه کار څه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرید خان ډیره مهرباني چې اوسکۍ نیوز دلته زمونږ تیرې ته راغی او زمونږ چې څه خبرې دي نو هغه به دوی خپل وروسته چې کوم دی نشر کړي، هغوی به واوري. نو موقع په اورېدل پکار دي، ولې چې کس زمونږ خو د جماعت اسلامي د طرفه میر افضل خان وردولی دی، نو چې د هغې په حواله سره څه خبري نو چې عوام واوري او هغه خپله فیصله صحیح وکړي. خبره دا ده چې زه خو مخکې په پیپل پارټۍ کې وم، ډېر عمر مې پرې تېر کړی. اوله م آزاد زمونږ د کلي یو ګروپ و، د کاکي لاله په مشرۍ کې آزاد ګروپ و، او بیا د هغې نه چې کله کاکي لاله وفات شو او د هغې نه بعد مونږ چې کوم دی نو یو نوې لار اختیار کړه، نو په هغې کې مونږ پیپل پارټۍ کې وو. د پیپل پارټۍ سره به زه ما یو سوشل ورکر یم، نو ټول خلک مې څنګه چې فرید خان وي نو پیژني مې په سوشل کارونو باندې. نو په پیپل پارټۍ کې داسې ځای نه و چې زه پکې سوشل کار وکړم. نو چونکې زه ومه په پیپل پارټۍ کې د سوشل اکټیویټي لپاره به ما د جماعت اسلامي د الخدمت پلیټ فارم استعمالو، نو هغه دپاره ما دا فیصله وکړه چې یاره چونکې دا پلیټ فارم ته استعمالې دا د خوښ دی، نو د پارټۍ ته لاړ شه. نو ما فیصله وکړه او زه د پارټۍ ته لاړم او زه پې خوشحاله یم انشاءالله. او کوشش مې دا وي چې یاره څه داسې تنظیمي کارونه په د خپل کلي کې مو وکړو، د سړو په حواله که د ښځو په حواله، او د هغه دومره کارونه وکړو چې دا خلک هم د هغې نه خبر شي او نور داسې زما شان خلک پیدا شي او هغه د دې ملک قوم په خدمت کې خپل ژوند سر کړي. اوس چونکې دا خبره شو. دویم تاسو د بلدیاتو خبره وکړه، نو د بلدیاتو دپاره مونږ د جنرال سیټ دپاره میر افضل خان دغه کړی دی، وردولی دی. په هغه جلسه کې مونږ اعلان کړی دی، او د هغې نه بعد هم د غټ سیټ دپاره عزیز الله خان دی او دغه دپاره میر افضل خان دی. نو د هغې ستاسو چې څه تپوس وکړو، نو زما خیال دی چې ستاسو دا تپوس دا دی چې یاره یو اکنامک زونګ مسله ده، هغه به پی ټي آی والا همایون کړې ده، هغوی به دغه کوي. دویم د لیز په حواله سره تاسو خبره وکړه. نو لیز خو داسې خبره ده چې دا لیز د مخکې نه په کم خلک چې په دې غونډۍ کې کار کوي هغو ټولو ته پته ده، زمونږ کلیوالو ته هم پته ده، کم مونږ به چې کومه کمیټي راغونډېده هغوی به ناست وو. نو دا زمونږ دا کسان به چې کوم دی نو پولیسو نیوه، بیا به چې کوم دی نو ایسي ته تله، هغه به یې جرمانه کولو.
بیا په هغې کې دلته کمیټي جوړوه، کمیټي به زمونږ په ځای کې کېناسته، نو ټولو خلکو به دغه دا و چې یاره ایي صاحب دا تاسو دې له څه وکئ. موږ به تاسو لاړو دغه ته د ایسي له به لاړو، یوه پیره نه 100 پیرې ایسي به دا ډیمانډ کوو چې تاسو لیز وکئ. موږ چې د هغې تپوس وکړو نو لیز د دې دغه افلا یې کړې وه، د عبیدالله نوم یې دی، د میدان دی. نو هغه موږ راوغوښتو، یوه پیره هم راوغوښتو چې ته زموږ دې کسانو ته غږ مه کوه، بله پیره هم راوغوښتو چې یاره دې ته غږ مه کوه. هغه یو کال د خلکو ته غږ ونه کړو، خو بیا هغه وایي چې یاره دا زما مجبوري ده، زما لیز دی، او دا چې څوک کار کوي نو دا به په ما باندې بیا جرمانې راځي، او دا د ایسي او دغه کار دی چې هغوی دې نیسي. نو بیا هغه چې مونږ ستنګ کو نو هغه دلته کمیټي وه زمونږ ناسته وه، په هغې کې زمونږ د کسانو ته پته ده چې یاره ایسي دا کسان به وتلي وو، هلته ډېر زیات لکه په دې کسانو دباو واچوو چې ماله به دا کوئ، ماله به ګټې راوړئ. نو ما هغه ایسي ته مې ویلي چې یاره زه تا څه کار نو زه به دله کوم، خو دا غریب خلک دی دې نه ډډه وکړه. د هغې سره مونږ په لیز کې هغه کس چې عبیدالله و نو هغه د چا په ذریعه باندې مونږ ته وویل چې یاره تاسو ماله پیسې راکئ، نو تاسو نه به خلاص په شو. د میراوزل او زما خیال دی چې بل درکمینو سره که څوک نو دوی ورسره خبره وکړه، محمد خان، دوی ورسره خبره وکړه، محمد خان او میراوزل، چې ته به په څه جوړ باندې دا لیز پرېږدې. نو 10 لک روپۍ هغه عبیدالله له ورکړي دي د لیز دپاره، او هغه دا لیز پرېښی دی. هغه صرف پرېښودو، بیا دوی د لیز د کولو دپاره، ولې چې هغې په دې کې کار شوی و، په دې کې پرچې شوی، نو دا ډېر ګران کار و. نو په هغې کې زما خیال دی دوی 9 لک روپۍ نورې لګولي دي، او بیا هغه لیز چې کوم دی نو د میراوزل په نوم باندې شوی دی. اوس خبره دا ده چې دا خو زموږ د قوم مسله ده. دا یو په دې کې چې څوک کار کوي نو هغه کار والا خو ځان له خلک دي، د کم ځای نه راځي، د کم ځای نه راځي. دویم زمونږ د قوم د جایداد والا خبره ده. جایداد د 50 کسانو 50 د دې کسان دي، او هغه 50 کسان چې کوم دي نو د دې جایداد حقدار دي، د دې اوسکۍ د علاقې د ځمکې او د غرونو. په دغه طریقه باندې به چې کوم دی نو دوی دغه کوي، دا لکه زه زمونږ دا خبره ده چې هغو هر کله راځي، هر څنګه راځي، څنګه لین جوړوي. خو که مونږ دا څیز اوس پرېږدو نو د هغې یو دویم رزلټ به وځي، د هغې د خلک ذمواري وکړي. د لیست کې د اوسه پورې مونږ څه پیسې ګټلې نه دي، او نه په هغې کې څه داسې ګټه شته، دونه غټ کاروبار نه دی. هغې کې چې کومې پیسې میلاویږي نو هغه کم نوکر چې وله مونږ نیولی دی نو د هغه هم نه کېږي، څوک پکې څه پټه راپټه هم کوي. نو هغه خو د کلي خلک دی، مونږ به چاته څه ووایو. نو هغه مسله چې کومه ده زمونږ نو په دغه طریقه ده چې هغه لکه دغه د مونږ د 50 موټو کم مونږ چې ورته موټی وایو، د هغې مونږ ذموار یو. هغو راغونډېږي، مونږ به یې راغونډ هم کړو، مونږ هغو راغونډ کړو، هغو چې څه فیصله وکړه نو هغه به مونږ ته منظوري. خو که اوس یې مونږ داسې پرېږدو نو حکومت دا خلک نه پرېږدي. که مونږ دا پرېږدو دا لیز، نو که څوک دا ذمواري کولی شي چې یاره دې خلکو ته به دا کم چې ګټې خلک بار علي، دې ته به څوک څه نه وایي، نو راځي شي مونږ له دې قوم مونږ له دې ضمانت راکړي، مونږ لیز اډو کوو نه. خو دا خبره لکه مونږ په ښه نیت کړې ده، مونږ وایو چې زمونږ نیت ښه دی، دا خلک په عزت سره کار کوي، په دغه سره کار کوي. اوس په دې کې ځینې خلک مونږ هسې بدناموي، نور کار خپل کوي. مونږ د کلي د خلکو نه 1 روپۍ دا نه الو. دا ګټې چې څوک اخلي نو هغوی له په تیمرګره کې نیسي، په چکدره کې نیسي، مونږ د هغوی نه پیسې الو، څوک اخیستو والا نه. نو د کلیوال خو چې په 100 ګټه خرڅوي، په دې کې د چا پابندي نشته. مونږ ورته دا نه وایو چې دوی په 500 مه خرڅوه، په 200 یې مه خرڅوه، په 1000 یې مه خرڅوه، چې پسې خرڅوي. بیا چې دا ګاډی ځي، چې کله هغه وځي نو بیا مونږ د هغه سره خبره کوو چې بهی په دې باندې لیز بری کړې ده. ټولو چا چې له ووټ ورکړی، چا څوک یې د کارګردګۍ نه خبر دي، نو په هغه انداز دی هغه وګوري، او خپل کمپین هم کوي، مونږ هم عمله کوو، او په هغه انداز دی دوی خپل ووټ پول کړي. په نور ممبران ولاړ دي، عزیز الله خان دی، دغه دی د بخت بیدار دی، زوی دی نعیم نومې دی، نعیم دی، نور داسې کسان ولاړ دي. نو دوی دې پکې خپل چوایس استعمال کړي، او دا د دوی حق دی. لکه مونږ څوک یو چې دوی ته ووایو چې چا له ووټ ورکړو، چا زه خو به ورته وایم چې زه ښه سړی یم، خو دا به دوی خو به ګوري که نه. نو دوی دا خپل اوسکی عوامو ته دا درخواست کوم چې د کینډیډیټ د ښه وګوري، او بیا دې د هغه دپاره ووټ پول کړي. داسې کینډیډیټ چې هغه د کلي دپاره ښایي، د ولس دپاره ښایي، او زمونږ د ادینزو دپاره هم ښایي، او زمونږ د ملک دپاره هغه سوچ کوي. نو دا یو څو خبرې وي چې په میډیا باندې ضرور د فرید خان دلې راله، نو د دې په واسطه سره ما دا خبرې وکړې.
شکریہ مهرباني خپل کتونکو ته دا یو خبره لږ وضاحت کوم. اجي صاحب سو لایو پروګرام کې خبره وکړه چې دا کم لیز په دې علاقه کې شوی دی نو چون کې دا د یو صوبایي ګورنمنت د یو اسمبلی نه پاس دی یو عین یا د یو اډر حصہ ده او په دغه صورت کې هغه تاسو ته تفصیل وي اوس په کې هغه دا یو نننۍ خبره زما علم کې لاول دلاله یعنی مخکې زما ز په دې نو مکلیر نو زما کلیوال هم نو کلیر دی وای چې د کلی کم کس کور جوړي پټه جوړي کوټه جوړي تخته وړي ځان ته سکی په دغه باندې اس قسمه هغه دوی چې یعنی دغه هم شته دی په دغه لیست سره شامل خبره چون کې دغه د کلیوالي په وجه باندې دغه اس قسمه د لیز د غستو یا دغه چې کم ټیکس ګورنمنت ته چې دغه موږ جمع کوو دغه موږ ناخلو لہذا کم د کانیټک یا د درنګینه چې کم کانه د تیمرګری د تالاش د میدان برول باجول خلک کم تختی وړي یا د کراچي ته هم دي او بلکې ما ورېدلی چې زمونږ د دې ونډې کانه دوبۍ ته هم دي نو که په دغه صورت کې زی او داغونه داغو د پاره یو ستونزه ده ځکه چې کله داغو سره د لیز دغه کاغذ نوي نو په وړاندې هغه ته تګرانی نو په دغه باندې زمانه کلیوال دی نه خپکیږي او باقي چې کم د کور کلی مسله ده نو دا لایو دی او بلکې دا د ریکارډ حصہ جوړیږي په فرید خان دغه خبره هم ده لکه څوک دا خبره کوي کنه چې دوی غلط کار کوي نو غلط کار نه کوو پیسې لیز میز هر څه پرې خو دی شو خو د کلی په اندازه سره غلط خبره نه کوو او نه دا سوچ کوو نو هغه ما خو تاسو ته وی کنه چې دی 50 کسه د غدي د مالکان دي هغه به راځي ک کمیټي مخکې نامشته اوبه زموږ سره خبره کوي کوم څه غلطي کوو نو هغه براله لار سیده کوي موږ غلطي نه کوو خو خبره دا ده چې دا بغیر د دې نه کیږي نه نو چې نه کیږي نو که څوک اسی پروپاګاندا کوي نو هغه خپل ځان لپاره کوي نور په دې کې حقیقت دا څه چې ما تاسو ته وینو دا دی یعنی دا چې د خبر په وړاندې چې دا د حکومت یو ریټ دی د حکومت یو قانون نه موږ په پاکستان کې ژوند کوو چې کله موږ دلته ژوند کوو نو بیا موږ د ریاست پاکستان دغه قانون لاندې ژوند کوو هغه باندې لیست چرسو کوي کاغذ صاحب کوي کارسو کوي خو د دوه دانه نه خبره بیا زر خپل کتونکو د پاره چې د کور کې لسړي د پاره اس قسمه سچارج نشته باقي په سیاسي لیول اجي صاحب خبره هم وکړه او زینن بیا خپل کتونکو ته کومه چې پراتونکو ټاکنو کې دا خلکو انتخاب وکړي چې ته په فخر کولای شي چې دا زما لیډر دی او د نننی پروګرام راغونډه به وکړو تاسو یو جهان مننه کوم چې موږ له مخ راکو او فرید خان ډیره مهرباني بس تاسو اوسکۍ نیوز له پکار دي چې څومره کینډیډیټ ولاړ دي کاغه والي دي کغټ دي دغه ټوله جایزه لري خبره کوي قوم خبروي او چې څومره قوم با خبري هغه مر به دوی فیصله صحیح کوي او مونږ تاسو لپاره دعا کوي او تاسو دا کار په هیڅ شان به دا مپرې دی که څوک خدي که څوک بد دي خو د هغو اواز خلکو ته رسوئ د دې هېڅ پته نه لګي یو پټ سړی به هغه به ډېر د قوم لپاره ښي چې هغه مخې ته راښکاره شي یو جهان مننه ستاسو زه د خپل پروګرام د عابد ملنګ په یو شعر راغونډوم چې هغه وایي چې په ورورۍ کې اوږه ښکته وړه په ورورۍ کې اوږه ښکته وړه صاحبه که د دغې وجې پړ شوې نو پړ نه او د تاریخ په کتابونو کې ژوندی شوې که د قام دپاره مړ وې نو مړ نه وسلام